دې ځای کې بل یو خبره هغه دا ده چې دا آیت خو متعلق د زنا سره دی، خو چې کم هغه هم جنس پرستی ده او د سړو سره چې نه خپل ضرورت پوره کوي، شهوت پوره کوي، نو د هغې د حکم په باره کې امام شافعي رحمه الله وایي چې د هغې هم دا سزا ده، دا به ورکوي. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې نه، هغه زنا نه ده، هغه د قاضي رایې ته سپارلې شوې ده، نو څه به ورسره کوي؟ و یا خو به یې د غر نه راورغړئ یا به په اور باندې وسوځئ. سخته ګناه ده، ناکاره ګناه ده چې داسې سزا وله ورکړي چې سمه عبرتناکه وي، چې بیا څوک داسې کار ونه کړي چې معاشره یې دې نه پاکه شي. یا به چې نو پې باندې دیوال راوغورځوي چې د هغې د لاندې ګیر شي او بس چې نو مړ شي، ختم شي. یا چې د دې نه علاوه که نور هم څه سخته سزا وي چې هغه ورله قاضي ورکړي چې معاشره هغه پاکه شي. اوس چې نو په اخبارونو کې راځي یاره چې دی نو دا چلو شو دا چلو شو، د دې به روکتام څنګه کېږي؟ دې لپاره قانون سازي پکار ده. قانون سازی ته ضرورت نشته، قانون موجود دی، نافذ کول غواړي. دا قانون نافذ کا چې دا نافذ که یو کس به هم دا کارونه کې ټول به سم شي. دویمه دا ده چې مشرانو باندې غټه ذمه داري ده د خپلو کشرانو چې نو خیال ساتل، د هغې نګراني کول چې دی د خپل کشر خیال وساتي. زما دا کشر ناسته پاسته کوم ځای کوي، زما د کشر سره چې نو پر جیب کې دومره پیسې پرتې دي، دا وله د کوم ځای نه راځي؟ زما د کشر سره دا دومره غټ موبایل دی، دا وله د کوم ځای نه راغی؟ دا تپوس چې کېږي، دا نګراني ساتلی شي، دا د مشر ذمه داري ده. د ده نه به د کشر په باره کې دا تپوس کېږي، د خپل اولاد باره کې به تپوس کېږي. تا د تربیت کړو، تا د خیال ساتلی، دا به الله تعالی تپوس کوي. داسې نه ده چې بس بچي راکه او بس بچي دی او غټ شو بس دنیا کې وخت تېروي. نه، تربیت دې ورله کړی او که نو کړی، ته به ورله خپل تربیت په صحیح طریقه باندې وکړي. بیا وروسته په غلطه باندې لاړه، خو د هغه کار دی. لکه نوح علیه السلام تربیت کړی دی، زوی یې ګمراه شو، کافر شو، نو په هغې هغه نشي نیوی، ځکه تربیت یې کړی دی که نه. خو که په تربیت د مور او پلار کې کوتاهي راله، نو د هغې چې نو سزا به مور پلار ته میلاویږي. دې د وجې نه د خپلو کشرانو انتهایي خیال ساتل او د هغې نګراني کول چې یاره دې چېرته غلطو سلطو سره خو نه کښېني. معاشره کې خراب خلک، لوفر لپنګ خلک هغه ډېر دي او میلاویږي. ته به سوچ کوې چې یاره دا کوم ځای کې کښېني. د هغې دپاره بهترینه طریقه ده خپل کشر ښه مصروف وساته. څومره چې دی مصروف وي، هغه به دی چې د دې غلطو مجلسونو نه پاک او خلاص وي، او چې نه دی اوزګاري بس په خپله په دې باندې